السلام علیکم. نن یو ویډیو دی ویرنس دا کوم ماشومان چې ډېر واړه وي د فیډر استعمالوي نو کوشش کوه. پرون یو ماشوم راغلی نو ډېر زیات وړوکی تقریبا د کال نه هم کم نو یاره ډاکټر صاحب دې ته چې کله موږ فیډر کوو نو دې ماشوم ژاړي چې ما وکتل دا خو له ډېرو زیاته پخه شوې وه. نو کوشش کوئ چې تاسو کوم ماشومان چې دا فیډر ورکوي استعمالوي نو دوی ته مور ته پکار دی چې کم از کم 2 یا 3 فیډرې دا دوی سره وي په کور کې. یو فیډر باندې چې کله دوی ته ماشوم ته پی ورکړي نو هغه داسې کار کوي چې هغه دې صفا کوي بیا د انور ته دا کیدي نو دا د انور ته کیدي کله چې دا وچیږي نو هغې نه بل ای کار بل وي بل کور کې ایکسټرا ساتي نو هغه چې کوم دی نو هغې باندې ای کې ورته نور پی اچوي. خو کوشش کوئ چې کم از کم 3 ګنټې پس دوی ته پی ورکوئ ماشوم ته بیا پی ورته مه ورکوئ. دې سره چې کوم دی نو ماشوم بیا اکثر بیا الټۍ کوي بیا ازمن راځي. نو بل چې تاسو خو دغه طریقه کوئ دا فیډر چې کوم دی ورته چینج کوئ. بل خبر دا ده کوم ماشوم ته چې تاسو فیډینګ وکړي ماشوم فیډینګ وکړي نو بیا دغه وکړئ دا بل چې تاسو ماشوم ته پی ورکړئ نو کوشش کوئ چې په اوږه باندې داسې اچوئ او ورو ورو داسې ډبوئ چې هغه داسې ډراکي غوندې وکړي نو بیا هغه سملوئ او چې سملوئ نو داسې سملوئ چې د ماشوم دا سر چې کوم دی نو داسې لږ غوندې اوچت وي چې اوچت وي که نه بعض وخت ماشوم الټۍ وکړي نو هغه چکه چې کوم دی نه پی دقسې چکه غوندې راولي. نو کوشش کوئ چې دغه طریقه ورسره کوئ. خو دا فیډر چې کوم دی نو ښه ټیټ وینځئ. بیا اکثر بیا ماشوم چې کوم دی نو خوله پخه شي بیا خوله داسې مه کوه چې خوله یې پخه شي نو بیا چې کله دی فیډینګ کوي نو بیا هغه درد کوي ډېر زیات پین کوي او فنګس وي فنګل انفیکشن کوي. بیا نو انفیکشن کېږي نو کوشش کوئ چې د دې څیز نه تاسو ماشومان لرې وساتئ د دې څیز نه. بل د فیډر زیات وینځئ ښه صفا کوئ ورته بیا نور ته کېدی نه چې اوچ شي نو ښه چې اوچ شي نو بیا ښه دغه کوئ. صحیح ده په دې باندې تاسو عمل وکړئ. السلام علیکم.